بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو د مشرق ټي وي پروګرام پښتنه کې تاسو ته هرکلی. ګرانو کتونکو نن په اخبارونو کې په میډیا باندې یو خبر دی او هغه دا دی چې صوبایي حکومت په زرعي ځمکو کې د هاوسینګ سکیمونو جوړولو باندې پابندي لګولې ده. زه نه پوهېږم چې نگران حکومت څومره اختیار لري یا د نگران حکومت دغه اقدام یا دغه نوټیفیکیشن یا دغه حکم څومره مؤثر دی. خو ما لپاره خوشحالۍ خبره دا ده چې دا سمري د زراعت محکمې پټ اپ کړی ده او بیا وزیر اعلی صاحب پې دستخط کړی دی او یو حکم یې جاري کړی دی. زه دا ګڼم چې د زراعت محکمې چاته ډېر وخت پس څه انیشیټیو یې اخیستی دا څه داسې یو کار یې کړی دی چې هغه زه ګڼم چې د دې صوبې دپاره نه بلکې زموږ د دې ټول ملک دپاره فایده منده ده. او که چیرې زموږ دغه ادارو زموږ دغه محکمو هم دغه شان خپل کار شروع کو نو زما په خیال باندې زموږ په دغه حوالې سره چې څومره مشکلات دي په هغې قابو راتلی شي. دا وختې چې کم صورتحال دی او ما سره چې کومه دی وخت کې ډیټا ده زما د معلوماتو مطابق داسې ویل کېږي چې زموږ د خیبر پښتونخوا 50 لکه ایکړه ځمکه دا زرعي ده او هسې موږ وایو چې پاکستان دا زرعي ملک دی. خود پاکستان کې د زراعت د ترقۍ دپاره څه کېږي موږ ته هېڅ په نظر نه راځي. موږ که وګورو زموږ بهترین نظام نهري دا موږ سره دی د هغې نه موږ هېڅ فایده وانخیسته او ورځ په ورځ زموږ د زراعت پیداوار هغه کمیږي. که موږ د خپلې صوبې حالت وګورو او بیا موږ د ټول وطن حالت وګورو موږ په خپله صوبه کې د غنمو دپاره د پنجاب محتاج یو موږ د سبزیانو دپاره د نورو صوبو محتاج یو او بیا زموږ سبزي چې کله رارسي بیا د هغې وخت او ضرورت هم ختم وي. دغه ټول صورتحال زموږ د وړاندې دی. دا هم ویل کېږي چې تر دا دمه پورې د خیبر پښتونخوا 77,000 یعنې 70,000 ایکړه ځمکه دا د هاوسینګ سکیمونو د پلازو او د کورونو د هغې ښکار شوې ده او په هغې کې دا جوړ شوي دي. او دا هم ویل کېږي چې هر کال 2,000 ایکړه ځمکه په دې باندې کورونه جوړېږي په دې باندې هاوسینګ سکیمونه جوړېږي. د هغه هاوسینګ سکیمونو څه حالت دی هغه په خپل ځای یو ایشو ده او موږ به کوشش کوو چې د هغې هم لږه جایزه واخلو. خو دا یو ډېره مهمه خبره ده ځکه چې دا وختې موږ ته که یو طرف ته د ماحول د آلودګۍ ته مخ یو بل طرف ته زموږ واټر لیول لاندې روان دی او دغه ټول نقصانات په مستقبل کې ویل کېږي چې دا ډېر خطرناک دي. موږ دپاره ډېر خطرناک دي زموږ د راتلونکي نسل دپاره ډېر خطرناک دي. موږ به ګورو نن په دغه پروګرام کې چې آیا دا فیصله څومره مؤثر کیدی شي. د دې فیصلې مطلب پکار ده چې په دې عمل وشي د هغې دپاره څه پکار دي. د ماحول د بچ کولو دپاره موږ څه کولی شو. د زراعت چې دا موږ وایو چې زرعي ملک دی او زموږ پیداوار نو زموږ څومره توجه ده دې طرف ته او پکار څه دي. دغه ټول صورتحال به ډسکس کوو او زموږ خوشقسمتي ده چې دا وخت موږ سره ناست دی د پېښور یونیورسټۍ د چیرمین د اګرانومي ډپارټمنټ پروفیسر ډاکټر محمد اکمل صاحب. هغوی موږ سره د اکمل صاحب تاسو ته هرکلی ویل. موږ سره بل میلمه هغه رضاکار دی والنټیرلی هغه د ماحول د بچ کولو دپاره کار کوي په دې پېښور کې. هغه ګرځي او هغه وایي چې زه د خاورې سره د ځمکې سره د خپلې خاورې سره مینه ساتم او زما خواهش دی چې دا ځمکه زه بچ کړم او دا ماحول دپاره چې څومره کردار ادا کولی شم. دا زموږ دپاره یو علامت دی که چېرې موږ هر وګړی د دې ښار موږ ځان یو والنټیر وګرځو او موږ خپل کردار ادا کړو زما په خیال موږ ډېر څه کولی شو. مثل شاه صاحب نقیبي صاحب موږ سره دی. مثل شاه صاحب تاسو شکریه ادا کړو تاسو موږ سټوډیو ته راغلی. د دې نه علاوه د زراعت د محکمې ډایرکټر ریسرچ احمد سید صاحب هغوی به د ټلیفون د لارې موږ سره په پروګرام کې شریکیږي. خو پروفیسر صاحب موږ سره ناست دی. پروفیسر صاحب څه ګڼئ تاسو؟ زه خو سهار نه تاسو ته صفا ووایم چې زه خو ډېر خوشحاله یم چې د زراعت محکمې ته داسې یو کار یې کړی دی چې هغې ته موږ کار ویلی شو. تاسو څه ګڼئ؟ زه خو په زیات هم خوشحالي کوم او زه هم چې دوی ته مبارکي پکار ده چې دوی خپل کار ډېر آید درست آید څه کار وشو یا روان دی او په دې باندې چې څونه زر عمل وکړی شي او څونه سختۍ سره عمل وکړی شي دا ډېر ضروري دی. ولې چې اوس حالات داسې دي چې زموږ په خیبر پښتونخوا کې چې کم د ځمکې تقسیم دی که موږ په ډیټا وګورو نو په 2005 کې چې 4 کنال ځمکه پر یو سړي په سر وه اوس هغه 3 کنال نه تراوکو شوه 2015 کې او دا ډېر 10 کاله کې موږ ویلي چې یو کنال کمې پکې راغی. یو کنال راغی دا چې تاسو ډیټا وګورئ نو دا ډېر تک سپیډ سره. بیا زموږ د خیبر پښتونخوا بدقسمتي دا ده چې موږ ورته لینډ هولډینګ چې وایو زموږ ځمکې چې کوم دی هغه سایز وړوکی دی نو میکانایزیشن هلته کې پاسبل نه دی
زیاتر چې کوم دی هغه مینول سیستم چلیږي. نو د هغې اثر دا دی چې زمونږ کوم غنم دي هغه د پنجاب سره چې ته کمپیر کې یا هغې سره مقابله کې نو د هغې نه تقریبا چې د پنجاب پاکستان ایوریج سره وګورو چې د پاکستان 3900 kg راځي نو زمونږ 2900 کې چلیږي. که جوار وګورو نو جوار چې کوم دی د پاکستان که 4000 دی زمونږ 2000 دی. نو زمونږ الریډي چې کوم دی پیداوار پر یونټ ایریا کم ده. او یو یونټ مونږ به مطلب د هغې یو یونټ مونږ سټینډرډ چې کوم دی په انټرنیشنل دا کې هکټیر ته وایو چې 10 کنال وي. 10 کنال څوک ورته ایکړ وایي، څوک ورته جریب وایي، څوک ورته کنال وایي، څوک ورته مرله وایي. که چې زمونږ پیداوار چې په یونټ باندې وګورې د پنجاب نه کم دی، د پاکستان نه کم دی. او د هغې مین وجه دا ده چې زمونږ خیبر پښتونخوا کې تقریبا 2.8% علاقه چې کوم ده هغه چې کوم دی باراني ده. اوبو کمې مونږ سره الریډي دی. زمونږ زیاتر ځمکې چې څومره دي په ساوت باندې غټې ځمکې دي، هلته کې باران اوبو مسله ده. چې نار ته لاړ شي هلته کې ځمکه کمیږي، غر دی، ټیرسینګ دی، هغې کې چې کوم دی د اوبو مسله نشته. نو هلته کې د میکانایزیشن مسله ده. او زیاتر هلته کې خلک دا هارټیکلچر دا فروټس او داسونه زیاتر کوي. کراپس چې کوم دی ځکه مونږ چې کوم دی غنمو دپاره پنجاب ته محتاج یو، جوارو دپاره، سبزیانو دپاره. د هغې وجه دا ده او غټه خبره دا ده چې لینډ یوز پالیسي نشته دی. خبره چې دا ده زموږ نن د پروګرام مقصد هم دا دی چې دا ځمکې یره جي یو مشروم ګروت روان دی د هاوس. تاسو وګورئ تپوس نشته، زموږ ورټیکل ګروت نه کېږي او ټول هاریزنټل ایکسپینشن دی. ټیک شو جي، کور ښه شه دی، دا هر چا اړه غواړي چې غټ دي. نه که ضرورت نم دی دا هر چا اړه غواړي چې غټ دي. خو د هغې چې کوم ریکوایرمنټس دي صفایي هغه نشته دی. کور خو به زه 2 کناله جوړ کړم خو زه پکې اوسېږم چېرته زما بیډروم زما د شپې پکارېږي او زما لیوینګ روم زما چې کوم دی نو د آفټرنون کې پکارېږي. ورځ کې ټول ماشومان هم سکول کې هر څه خلک په نوکرۍ کې نو یو کمره هم نه استعمالېږي. تاسو چې یوټیلایزیشن وګورئ د ایفیشنسي ده نو د 2 کنالو کور کې به یو مرله ځای چې کوم دی هغه یوټیلایز کېږي، باقي چې کوم دی هغه 39 مرلې هسې ځای ځي. یعنې تاسو ډاکټر صاحب دې سیس ته سیاست نه دی کړی. تاسو دا ګڼئ چې دا مونږ چې دا کنال کور او دا 2 کناله کور مطلب دا چې دا مونږ دا ځمکه ضایع کوو. بالکل ضایع کوو. تاسو چې د دې ایفیشنسي روباسئ چې په یو کنال کور کې کم ځای چې استعمالیږي 24 اورز یا میکسیمم اورز چې استعمالیږي هغه یو لیوینګ روم دی، یو 100 سکویر فوټ ایریا. هغې نه پس خو بیډروم د شپې ضرورت پیښېږي. لیوینګ روم میلمه خو چېرته میاشت کې یو ځل راځي یا هفته کې راځي، یو 15 منټو له غنټې له راشي. هغې دپاره موږ دونه غټ ډرایینګ روم او بیا د هغې چونکې صفایي نه کېږي نو دا په موږ باندې د قدرت د طرف نه د دې به حساب کتاب کېږي چې تا دا شی استعمال کې نه ده راوستی، د دې صفایي نه ده کړې، د دې ریکوایرمنټ د دې موږ تپوس کېږي. د هغې نه بیا مرضونه او بیمارۍ هم جوړېږي. دا ټول څیزونه دا مسلې دي. ډاکټر صاحب ډېره قیمتي خبره تاسو وکړه. زما په خیال باندې زموږ دغې طرف ته اډو پام نه دی. چیرې دا مونږ چې دا لوی لوی کورونه جوړوو دا زموږ خواهش دی، دا زموږ شوق دی، چیرې داسې دي وي داسې دي وي داسې وي. او بیا د هغې تاسو بله خبره قیمتي دا وکړه چې یاره بیا د هغې خیال ساتل. د هغې په دې باندې زما خواهش دی چې لږه نور هم وضاحت کړي. زموږ خلک په دې نه پوهېږي. مونږ خو دا وایو چې یاره لوی کور وي بس صفا هوادار. په دې خو لږ مثال شاه صاحب مونږ سره ناست و. مثال شاه صاحب چونکې رضاکار دی، زما په خیال باندې دلته کې خو په مختلفو شعبو کې خلک رضاکارانه لګیا دي. یو بل چې تاسو وګورئ، تاسو د ډیولپ کنټري چې موږ ورته وایو، امریکا وګورئ، جاپان وګورئ، جرمني وګورئ، فرانس وګورئ، هلته د یونټ وګورئ چې یو سړي لیوینګ یونټ څومره دی او زموږ څومره دی. د هغې صفایي د هغې حساب کتاب زموږ تاسو چې کمپیر کې مونږ چې تاسو د یو کنال کور چې صفایي شروع کې نو په میاشت کې یو سر نه بل سر ته نه رسي سړی او دونه کیپاسټي نشته دی. جی بالکل دومره کیپاسټي هم نشته او دومره شعور او دومره پوه هم زموږ د خلکو نشته دی چې یاره دغه چې بیا دا زموږ سره چې لوی میدان پروت دی دا موږ په څه طریقه باندې مینیج کوو. بل زموږ انوایرمنټ یعنې ډراینس څومره دی، باران نه کېږي، سیلې چلېږي، تش هغه ټول هر څه خرابوي. نو دا هم یو ایشو ده. جی مثل شاه صاحب تاسو طرف ته راځم او یقینا ما هم دا خبره کوله چې یاره خلک په مختلفو شعبو کې فلاحي کارونه کوي او ډېرې شعبې دي زموږ د ژوند د صحت په شعبه کې، د تعلیم په شعبه کې، خو تاسو د ماحول په شعبه کې رضاکارانه څنګه پام شو تاسو دې طرف ته؟ نو بس دې طرف ته خو ما سوچ کو چې یاره ریټایرمنټ نه پسه جی چې ما یاره داسې یو کار وکړم چې هغه د مخلوق خدا د فایدې دپاره وي. جی نو کارونه خو ډېرو خو پالوشن چې دی دې باندې ما چې واغېسته نو ما یې دی چې پالوشن
دا د ټولو لپاره څومره بني نوع انسان دی، کو هغه جاندار دی، کو هغه حشرات دي، کو هر څه دي، خو ټولو لپاره نقصان دی. نو په دې باندې ما چې یاره یو اونې بوټي کمیدل ختمیږي. نو څه کوئ تاسو په دې لکه څه قسمه تاسو د دې دپاره د ماحول د بچ کولو دپاره او د ځمکې د بچ کولو دپاره څه کوئ تاسو؟ نو ماحول دپاره خو ما داسې کړی چې ما یو مثال دپاره ما یو دلته یو چمن جوړ کړی دی ګلبهار کې، سرکاري دی لیکن هغه ما پوډریان و پکې ناست وو، قبضه ګروپ وپیل خیر هغه ما چمن ښه ښایسته جوړ کړو، د میوو بوټي مې وکرل پکې، چمن ډېر مزیدار، زه اوس هم دغه چمن نه رالم. او بیا ما دا سوچ وکړو چې کتابونه هم خلک لیکي، ما پیدا کتاب هم لیکلی دی پلیوشن باندې. نو ما چې یاره دا خو کېږي، خو اوس د دې علاج هم وښیه. کتابونه خو خلک ډېر لیکي، نو ما پریکټیکل نن سبا دور کې څوک کتاب ګوري هم نه، ډاکټر صاحب ناست دی. جی جی نه ګوري نه ګوري بالکل. نو ما جی څه وکړو کتابونه ما زر چاپ کړو، تقسیم مې کړه. او خو تقریبا مفت تاسو تقسیم کړو؟ جی مفت مو تقسیم کړو؟ مفت جی. او بیا ما د رحمان بابا په نامه یو خیراتي نرسري کوله وکړه. جی. همدلته هغه نرسرۍ نه مفت بوټي ما پروس کال چې دی ډېر زیات تقسیم کړه، 25,000 بوټي پروس کال ما تقسیم کړه. جی. په هغې کې د ګلونو دي، په هغې کې د میوو هم دي، د هر قسمه دي. د هغې خرچه مرچه کم نه پوره کوي؟ زه جیره جیبه کوم. بس ما زه د خپلو بچو ما یې چې یاره دا زه یو قرباني ورکومه. نو ما خو کوشش دا چې یاره زما کوشش دا چې زه هره ضلع کې یو نرسري جوړه کړم، خو ما سره چې امداد وکړو. خو هغه څه پورې ما زر کتابونه هم تقسیم کړو، چا ما سره رابطه مو نه کړله، ځکه چې هر سړی خېټې پسې دی، د دې خبرو سوچ چا سره نشته دی. دا زموږ پرایورټیز کې نه ده، نه موږ په دې پوهېږو. زه دا ګڼم پروفیسر صاحب ناست دی، او چې کله په دې ملک کې سخت حالات موږ کتلي دي، موږ زلزله کتلې ده، موږ سیلاب کتلی دی، موږ د ماکې وکتې، نو زموږ د خلکو جذبه شته، هغوی راپاسي، خلک امداد کوي، خو هله چې په دغې باندې پوه شي. څه وایي ډاکټر صاحب؟ زما خیال دی چې 2 څیزونه دې وخت کې اهم ضرورت دی، نګران حکومتي او بل حکومتي. ایتھکس چې کوم دی دا زموږ په معاشره کې ختم شو. د دې مین چیز مین وجه دا ده چې زموږ دا چې کوم تنزل روان دی، که هغه د ماحول دی، که هغه د ریسورسز دی، که هغه د کیپیسټي دی، که هغه د انسټیټیوشنز دی، هغې کې ایتھیکل ویلیوز ختم شو. دې باندې سټرکټ هغه پکار دی چې په پرایمري سکول کې د دې باندې پوره ایجوکیشن سیکټر 1-2-3 کاله په دې او په دې باندې یو ریګولر سیسټم پکار دی. نمبر 1 په ماحولیاتو کې زه چې کله جرمني ته لاړم، نو زه هم د دې ماحول نه تللی وم، نو هلته کې زما یو کال ای سره به دا حساب کتاب ګډوډ و چې دا ټي بی ایکس ته دې کې وغورځولو، دا هلته کې هغوی خپل کلرز ورکړي دي او خپل بل بالټي ایښي دي چې ریسایکل به ریسایکل ته ځي، ګلاس به ګلاس ته ځي، کمپوسټ به کمپوسټ ته ځي، دغه به چې کوم دی نو دا کچره به کچرې ته ځي. نو په ټي بیګ باندې چې چا به چې دا په کمپوسټ ته به ځي او چا به دا به کچرې ته ځي، په دې مونږ پوره کنفیوژن کې مبتلا وو. نو دا څونه چې کوي دا ماشومانو ته جاپان ته چې مونږ لړو، هر سړی چې به سهار دفتر ته تلو، نو چې په لاره به چا ریپر غورځولو، چا غند غورځولو، هغه به اوچتولو، جیب کې به اچولو او خپل ډسبین کې به په دفتر کې خالي کو. نو هلته کې چونکې ډیولپمنټ دا هغه څونه دي، دا د معاشري ضرورت دی، دا نه چې دا به حکومت کوي. حکومت دومره کیپیسټي نشته دی چې هغه دا ټول ملک او دا ټول هر څه سنبال کړي. حکومت صرف دا ده چې هغه د شعور راولي، ایتھکس ډیولپ کړي، ویلیوز د ډیولپ کړي، او هغه کې دا ماشوم کې دا کلچر ډیولپ کړي چې دا زموږ ملک دی، دا زموږ د بچو ملک دی، او دا به چې څومره صفایي په دې به موږ ته ښایسته ښکارو او په دې به زموږ ته فایدې وي. موږ باندې به د خدای تعالی عذابونه کمیږي او زموږ باندې به ورکلوډ چې کوم دی د کار کیپیسټي چې کوم دی هغه کمیږي. بس قسمتي خو زموږ دغه ده چې زموږ نصاب چې دی، زموږ تعلیمي نظام هغه د دې جوګه نه دی چې هغه زموږ نه ښه انسانان جوړ کړي، د معاشرې دپاره مفید، د ماحول دپاره مفید، د ملک دپاره، د ریاست دپاره مفید. مثل شاه صاحب تاسو خبرې د ډاکټر صاحب اورئ او د دې چې کومه خبره کوي تاسو ګرځئ، د خلکو ریسپانس تاسو ته څنګه دی؟ خلک څه وي؟ دا خو نه وي چې لیونی دی. یا رسم دا خبره خو صحیح وي. جی. خو الحمدلله هغه رحمان بابا یو شعر دی، وی دیوانه په دوی خندل او دوی په دیوانه. خلک به ما ته لیونی وي، زه د خلکو ته لیونی ویم. خلکو ته زه نه ویم پته، خو ناپوهه دي، ناسمج دي. هغه اویرنس ما میشن هم دا دی چې زه اویرنس راولم. زه به څومره بوټي ورکړم؟ جی. 25,000 زیات نه زیات به ورکړم، خو زما بنیادي مقصد دا دی چې زه اویرنس راولم چې یاره دا
لوی افت را روان دی اوزون لیر سفر شوی دی اوس د انور ډایرک راځي دا چې ډایرک راځي نو ما سره دغه غم دی ګرمي به وي ګرمۍ نه پس دی ګلیشیر به ټول ویلی شي او دا ټول ګلیشیر چې ویلی شي سیلابونه به راشي ما د کتاب کې دا یو پوره بیسک زما دغه چې ګرمي بیا سیلابونه چې ټول ګلیشیر وي سیلابونه به راشي بیا به ځمکه ډسبیلنس شي ځکه چې الله تعالی قرآن کې فرمایي چې وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بهم د ځمکې د پاسه ما بوج واچو چې دا نه خوځي نو هغه بوج د ټیک د غرونه دي خو ګلیشیر دا ډېر غټ بوج دی ځکه چې پوره بریزمې دي نو چې دا بریزمې دا هغه بوج په الله چولی دي نو دا چې ویلی شي نو ځمکه به ډسبیلنس شي بیا به زلزلې راځي به دا درې ما سره فکر دی په دې درېو خبرو باندې ما دا کتاب هم لیکلی دی همدا غم را سره دی چې راځئ چې رامخ شو ونې بوټي وکرو دې طرف ته مخه کړو چینی اول نه خو دې ګرمۍ ته ګوري دي کتاب کې ما لیکلي 20-18 ټول نه حد درجه ګرمي ده 16-17 دا ټول ما دې کتاب کې لیکلي دي چې کال د کاله ګرمي کېږي دا یو داسې کینسر دی دا پالوشن یا دا کوم چې راغلی داسې کینسر دی چې دا کینسر موږ نه پوهېږو ځکه چې ما اوس نرسري وه تاسو یقینه کې سخت کال زما نیم په نیمه خرابه شوه وجه بوټي ونه شو بس ګرمي دغه پالوشن دی بالکل دی که خو ډاکټر صاحب موږ سره ناست او د دې به رهنمایي اخلو چې یاره دې مطلب دا دی چې دا تاسو چې وایي چې زما نیمه نرسري خرابه شوه نو د دې دپاره زراعت یا د جنګلاتو محکمه هغوی څه کولی شي او په کار څه دي او زما په خیال باندې دې وخت کې زه به بار بار دا خبره وکړم چې بلکې زموږ د مشرق ټي وي د چینل پالیسي هم دا ده چې موږ زیات نه زیات خلک اویر کړو د اوبو په حوالې سره چې د اوبو لیول لاندې روان دی نو یقینا چې دا خو یو قدرتي امر دی او عمل دی خو په دې کې مونږ څومره د دې د بچاو دپاره مونږ څه کولی شو ځکه چې زه تاسو ته په دې کې یو خبر وکړم چې د 2014 کې مونږ یو سروې وکړه ډاکټر حنیف زمونږ ډېر ښه میټریالوجسټ دی د کلایمټ چینج او هغه او زه او یو ډاکټر جواد صاحب مونږ یو 2 سټډیز وکړل او په هغې کې ډاکټر حنیف صاحب چې کوم پروجیکشن کړی دی د 1960 نه والې تر 2020 پورې جی او بیا د هغې پروجیکشن یې کړی دی د هغې کمپیوټر ماډلز باندې د ډیټا د شپېتو کالو فیوچر دپاره 2040 پورې زمونږ د خیبر پښتونخوا ایوریج ټمپریچر چې کوم دی د 2005 نه 15 پورې 1 ډګري رایز شو هغې سره سارګم ملیټ بارلی دا چې کوم ورته مونږ ماینر زما خواهش ده ډاکټر صاحب دا ډېره قیمتي خبره ده او زما خواهش ده چې په دې باندې تاسو په یو ګو کې خبره وکړئ نو یو خو احمد سید صاحب موږ سره په ټلیفون لاین راغلی دی نو زما خواهش ده چې هغې هم ځان سره په دې ډسکشن کې شریک کړو السلام علیکم احمد سید صاحب وعلیکم السلام احمد سید صاحب تاسو ته هرکلی ویم په پروګرام کې پروفیسر ډاکټر اکمل صاحب موږ سره دی مسل شاه صاحب موږ سره ناست دی رضاکار دی او دا کم صورتحال چې زمونږ خاورې ته زمونږ ځمکې ته راپیښ دی او د هغې ماحول متاثره کیږي زمونږ اوبه متاثره کیږي بلکې زمونږ فصلونه هم متاثره کیږي څه ګڼئ تاسو د ډایرکټر ریسرچ په طور باندې دې وخت کې تاسو څه ګڼئ چې زمونږ د صوبې څه صورتحال دی ډېره مهرباني کاشف صاحب تاسو ماره د موقع راکولو او چې زه تاسو سره په دې باندې خبره وکړم اکچولي که زمونږ چې کوم دی نو تاسو صوبه وګورئ نو زمونږ صوبه 40% چې کوم دی نو خپل پروډکشن کې باقي 60% مونږ چې کوم دی ډیپینډ کوو په نورو صوبو باندې جی مطلب دا مین زمونږ چې کوم دی ویټ دی هغه که تاسو وګورئ سټیپل فوډ دی هغه زمونږ ډیپینډ دی په دغه باندې په نورو صوبو باندې جی وجه د هغې سره چې کوم دی څنګه چې مخکې زمانه چې کوم دی ایکسپورټ خبره وکړه چې زمونږ اکچولي یو خو که تاسو وګورئ کلایمټ چینج را روان دی هغې سره چې کوم دی یو شفټ روان دی د بارانونو او د ټمپریچر هم هغې باندې روان دی جی بل طرف ته که تاسو وګورئ نو زمونږ د ځمکې سچویشن چې د اګریکلچر لینډ زمونږ په صوبه کې 0.2 acres per hectare cultivated land ہے او بل زمونږ چې کوم دی نو تاسو یو امپارټنټ خبره وکړم چې زمونږ په صوبه کې زمونږ تقریبا 95% دا سمال لینډ هولډنګ دي سمال لینډ هولډنګ موږ هغې ته وایو چې د هغې د 10 ایکړ یا د 10 ایکړ نه د هغې کمه ځمکه وي چې هغه سبسسټنس چې کوم دی نو اګریکلچر دی او باقي که چې کوم دی نو زمونږ د صوبې لپاره 12.5 ایکړ ځمکه ده چې هغې باندې موږ سسټینیبل اګریکلچر وکړو
اوس تاسو کوم ټاپک چې دی یا تاسو کوم خبره چې دا زمونږ چې کوم دی اګریکلچر لینډ لګیا دی کنسټرکشن ته چې کوم دی نو کنورژن د غیر باندې هاوسینګ سوسایټیز په غیر باندې جوړیږي جی اوس یو تر تمنګ آلریډي ډیفیشنټ یو په خپل چې کوم دی نو په خوراک کې ځان طرف ته چې کوم دی نو موږ لګیاو دړه دړ ک تاسو وګورئ په موټر وې باندې لړ شي مردان ته لړ شي طرف ته لړ شي سوابه طرف ته لړ شي زمونږ هغه ویل فرټایل ډیپ سایل چې کوم دی هغه انډر هاوسینګ سوسایټیز روان دي بالکل یو مشروم گروت روان دی جی هیڅ ترتیب نشته هیڅ تپوس نشته بس خو چې د چا یو 100 ایکړ ځمکه ده نو هغه وایي راشه بس پلاټینګ پکې وکړه او قیمتي به خرڅه کړي ایگزیکټلی تاسو چې کوم خبره ده عمده کشي چې کوم دی نو دی خو د دې ګورنمنت دا یو ډېره ښه انیشیټیو ده که دا شی وشي اوس که تاسو په بار دنیا کې وګورئ نو هلته کې چې کوم دی نو ټاور بیلډ باندې یا مطلب دا چې کوم دی هغې دپاره څنګه چې اکمل صاحب خبرو ته سمال د هغې دپاره سمال بلډنګ پکار دي چې د هغې یا هاوسینګ مطلب د کور د هغې دپاره پکار دی چې د هغې ریکوایرمنټ برابر کړي نه کې چې کوم دی موږ زموږ یو غټ کور جوړ کړو چې د هغې سره آلریډي موږ ډیفیشنټ یو او هغې سره زموږ نورمز پریس کو خپل لینډ یو طرف ته موږ د اوبو ډیفیشنسي ده بل طرف ته چې کوم دی زموږ د ځمکې ډیفیشنسي ده جی په دې موږ چې کوم دی نو وګورو نو موږ خپل لون ته کې چې کوم دی نو موږ خپل ضرورت تاسو چې موږ مخکې ما وایي چې هغه موږ د پنجاب یا د بل ځای نه هغې باندې برابر وو اوس موږ که تاسو لاړ شئ سوات طرف ته وګورئ زموږ د ځمکې یو ډاینامیکس دي زموږ که تاسو چې کوم دی نو په دغه طرف ته لاړ شئ ساوت طرف ته لاړ شئ هغه بل ډاینامیکس دي نه زمونږ چې کوم دی نو ټیکنالوژي پراپرلی هغه ځایونو ته رسي نه زمونږ چې کوم دی میکانایزیشن هلته کې روان دی نه زمونږ هلته کې چې کوم دی نو کاسټ اف پروډکشن هم چې کوم دی چې څونه ځمکه لینډ هولډینګ کمیږي دومره کاسټ اف پروډکشن زیاتېږي جی نو خبردار چې دا ټول سیناریو موږ ګورو نو موږ چې کوم دی نو په دې باندې یو کنکریټ پالیسي پکار ده کنکریټ پالیسي پکار ده احمد صاحب تاسو به موږ سره په لاین باندې اکثر ناشته خبرې وکړو خو وخت موږ سره د دمې شوی دی ګرانو کتونکو ډېرې قیمتي زه دا ګڼم چې دا زموږ دپاره نه دا زموږ د راتلونکي نسل دپاره ډېره د سوچ د فکر او د حفاظت خبره ده نه پکار ده چې موږ دې طرف ته توجه وکړو په دې خبرو باندې ځان پوه کړو چې موږ د دې خپلې خاورې د دې خپلې ځمکې د دې بچاو څنګه کولی شو او دا د ځان دپاره او د راتلونکي نسلونو دپاره هم او صرف ځمکه به نه بچ کوو اوبه به بچ کوو ماحول به بچ کوو چې موږ پکې ژوند ښه تېرولی شو خبرې به کوو دا ډېر ماهرین موږ سره ناست دي او دا زموږ دپاره ډېره یو قیمتي موقع ده خو وخت د دمې شوی دی دمه کوو بېرته راځو ګرانو کتونکو موږ سره اوسئ جی ګرانو کتونکو تاسو ته یو ځل بیا هرکلی ویم په پروګرام کې او زه به یو ځل بیا ووایم چې ډېر په مهمه ایشو باندې نن دا پروګرام روان دی دا مباحثه زموږ روانه ده او ډېر ماهرین موږ سره دي او خبرې کېدې وړاندې چې یاره د پالیسو خبرې پکې هم رالې او ډاکټر صاحب دا یو خبره پکې هم شوې ده چې یاره ماحولیاتي مسایلو نوټس اخیستی شوی دی او دا چې کوم یعنې په زراعت کې او په لایوسټاک کې به اصلاحات راوستی شي دا څه قسمه اصلاحات پوي چې یاره کېدی شي څه داسې اصلاحات راوستی شي او په لایوسټاک کې څه اصلاحات راوستی شي چې زموږ ماحول هم بچ شي او زموږ کاشف خان ډاکومنټ حده پورې پالیسی سمري حده پورې خو بلا سنو شو 2005 کې موږ ایګریکلچر پالیسی جوړه کا جی 2012 کې اف او وی چې دا پالیسی ریوایز کول غواړي 2016 کې پالیسی ریوایز شوه جی نن 2018 دی چا دا تپوس نه کو چې د 2005 پالیسی کې د فیلیر وجه څه وه یا د هغې سکسس یا اچیومنټ څه شو د 2016 پالیسی چې کوم دی هغې نه پس 2017 کې بایوډایورسټي پالیسی جوړه شوه 2018 کې اوس لایف سټاک پالیسی جوړه شوه اوس یو میاشت کېږي راغه موږ ته راشي اف او راشي موږ ته راشي اس ایل ایم پي راشي موږ ته راشي کنسلټنټ راشي موږ ته پالیسی جوړه کړي هغې دلته کې سټیک هولډر راجمع کړي خپل خوښه یې خپله چې څه خوښه یې هغه ولیکي هغه پالیسی شي یا ډاکومنټ اپروو شي هغه شلف شي د هغې امپلیمنټیشن او په هغې کې د سټیک هولډر کنټریبیوشن او د هغې ایویلویشن نه کېږي جی که دا شی شروع شو چې دا پالیسی جوړه شوې ده دې کې څه مسینګ دي لکه ایګریکلچر پالیسی 2005 وګورئ 2016 وګورئ په هغې کې د لینډ یوز چې کوم دی بیسک شی د ایګریکلچر روان په لینډ دی
چې د لینډ نشته دی یا د لینډ زراعت بس ترقی د اقداغه کې ریفلیکټ شوی او دغه د پر ټارګټ دا یو ډېر قیمتي نقطه ده چې د زراعت د ترقی بنیادی سیس چې د نازمکه ده او چې ځمکه ختمیږي اوس په دې پالیسی کې لینډ یوز رومبه ډیفاین کول غواړي چې لینډ یوز او د لینډ یوز لپاره بس کرایټیریا بسي اګریکلچر لینډ به هاوسنګ لینډ ته یا کمرشل لینډ ته څنګه کنورټ کیږي دغه لپاره به ریفارم څنګه کیږي اس نشته لا جوړول غواړي اسمبلی ته بیا تلل غواړي چې دا پالیسی جوړه شي د دې کې چې دا سنوي او دا اسمبلی دا لا جوړول او د دې امپلیمنټیشن کې دي نن موږ د چغنه والی چې دا کوم وسوایو موږ ته چې کوم دی غټه مسله دا جوړه ده چې پالیسیانه خو موږ جوړی کو کول انګلیش ولي کو یا پغه خلک نه پويږي څنګه ټیکنیکل سټاف دونه کمزوري یا دغه چې کم دی هغه کې خامیان دونه چې دغه د وسنه باري چې هغه اپروول چې ډاکټر صاحب بدقسمتي دار دغه اپروول چې د اسمبلی نه غستی شي زمونږ هغه ممبران پارلیمنت زه معذرت سره دا خبره کوم زه د یو کارکون صحافي په حیث باندې د پارلیمنت کاورج کوم د اسمبلی کاورج کوم ما ته نخکاری چې زمونږ ممبران پارلیمنت په هغه پالیسي باندې پويږي یا د ځان پویولو کوشش کوي هغه کې لکه هغه چونکه هغه کارونه دونه سپیډ کې کیږي کنه جی ای ته ډاکومنټ لاړ شي ای وي چې بس دا چا جوړ او دا د حکومت یو پالیسی ده د حکومت یو کار ده دا منظور کې احمد سید صاحب موږ سره د مثال شاه صاحب هم د دې سره خبرې کوو احمد سید صاحب موږ سره پلاین دی احمد سید صاحب خبره د پالیسو وشوله خبره د اصلاحاتو کیږي نو د یو ماهر په حیثیت باندې تاسو هم دغه سوال کوم چې دا څه قسمه داسې اصلاحات کیدي شي څه قسمه داسې ګامونه پورته کیدي شي چې موږ یو طرف ته د خپل ځمکې بچ کو د خپل ماحول بچ کو بل طرف ته زرعي پیداوار موږ زیات کو ډېره مهرباني کاشف صاحب تاسو لاول دوه درې خبرې وکړې یو تاسو د پالیسي خبره وکړه جی پالیسي چې کوم دی نو لکه چې جوړ شوی وه په هغې کې زما سلیکټ رول و او پالیسي کې موږ دا کوشش کړی چې هغه مسلې دي کوم د صوبې دي چې هغه موږ انډیکیټ کړو کومې مسلې دي نو ډاکومنټ بالکل بېشکه یو ډاکومنټ جوړ شوی او په هغه ډاکومنټ کې دا دغه شي چې زموږ کم ایریا دپاره څه چې کوم دی نو کار کول پکار دي چې په هغې باندې زموږ د اګریکلچر یا زموږ هغه انکم یا د فارمر هغه دغه چې کوم دی نو ټیکنالوژي چې موږ ته ورسو د هغې انکم او یا پیداوار زیات شي جی ایکچولی چې موږ خبرې ته راشو نو زراعت داسې دا چې په هغې کې الوکیشن که تاسو وګورئ نو ADP کې الوکیشن ډېر زیات کم دی جی هغه چې کوم دی نو لکه مطلب د هغې پالیسي بیس دا و د نن نه شپږ کاله مخکې چې مینیمم سټارټ به اخیستی شي د 7 بلین چې کوم دی نو سټارټ به اخیستی شي چې دا به ADP الوکیشن وي جی اټ ویل بي دا چې کوم دی نو ورسره چې کوم دی انهانس کیږي خو مسله دا ده چې کوم دی نو په ADP کې که تاسو الوکیشن د اګریکلچر وګورئ نو میکسیمم 2 یا 2.5% چې کوم دی الوکیشن دی بلکې کله خو پکې ډایرکټر صاحب دا هم وي چې کله یو سمبولیک الوکیشن کیږي ایگزیکټلی تاسو خبره صحیح ده چې کوم دی نو هغه 2 to 2.5% الوکیشن چې کوم دی نو دا د 10 ډپارټمنټ لپاره دی جی دا 10 ډپارټمنټ چې کوم دی نو که تاسو وګورئ نو بیا یو ډپارټمنټ ته د دې پروجیکټ زیات نه زیات د 200 د 250 میلیون ایوریج سره چې کوم دی د هغې پروجیکټ راځي هغې په وجه الوکیشن په وجه ته چې کوم دی نو بعض څیزونه نشي امپلیمنټ کولی هغې کې لږ چې کوم دی نو ډپارټمنټ ته مسلې راځي بېشکه چې کوم دی نو پالیسي یو ډاکومنټ جوړ شي هغې ته چې کوم دی نو څوک توجه ورکړي نه هغې ته څوک دغه ورکړي خو اټلیسټ یو ډاکومنټ راغی چې په هغې کې هغه ایریا چې کوم زموږ د ګرې ایریا دا هغه آیډنټیفای شوي دي چې کم ایریا دپاره موږ دپاره څه کول پکار دي خبره دا ده چې کوم دی نو موږ په هغې کې د لکه د نادرن ایریا دپاره دی د هغې د سوات د ایریا دپاره دی یا د هغه دی چې کوم دی زموږ د سدرن ډسټرکټ دپاره دی چې په هغې کې زموږ چې کوم دی هغه څیزونه چې د هغه د اکانومي په هغې باندې انهانس کیدي شي هغه څیزونه آیډنټیفای شوي دي اوس مسله دا ده که زه تاسو چې کوم دی نو وګورئ په ډیخان کې وګورئ ډکي کجور دي وچ آر د بیسټ کجور ان د ورلډ موږ سره په هغې کې چې کوم دی یو شی چې دا هغې کې دغه چې د هغې دپاره پروسیسنګ پلانټس ولګي نو زما خیال ایکسپورټ زموږ هائی ویلیو دغه دی که زموږ د خلیج کنټري چې 7 فوټ کمرې د هغې شګي دې کچل پیدا کړي او دنیا ته ایکسپورټ کړي زموږ د هغې نه یو په لس باندې هغې ځمکې ښې دي دا ایگزیکټلی موږ هم هغه کولی شو بل طرف ته که موږ چې کوم دی نو سوات طرف ته لړ شو موږ ته هزارې طرف ته لړ شو نو د هغه فروټ چې کوم دی نو دا ارګینک فروټس دي او د هغې کوالټي چې کوم دی د هغې کلر چې کوم دی د هغې پرایس چې کوم دی هغه موږ ته داسې راځي چې هغې ته موږ پوره ایون انپوټس ور نه کړو نو د هغه په سایل کې ارګینک میټر دومره زیات دی چې د هغې کلر کوالټي راځي
مسله دا ده چې کوم نه موږ سره بیا که زمونږ کله فوډ زیات شي که زه تاسو ته یو پیچ مثال درکړم د شفتالو مثال درکړم د ساینټس خدا وکړه چې دې داسې ویرایټیز راوسته چې اوس د تا ته د مئی نه والې تر سپتمبر اکتوبر پورې شفتالو په مارکیټ کې اویلیبل دی جی اوس هغه شفتالو چې کوم دی مخکې به داسې وه چې په یو ځای به مارکیټ ته شفتالو راغی نو یو خو به د هغې سټوریبیلیټي مسله وه دویم دا وه چې کوم دی مارکیټ به اعلی د سډن فلډ شو او ډېر زیات ټوریست به مارکیټ ته راغی پرایس به هغې سره ډېر زیات وغورځېده اوس راوند دا آلموسټ د ایئر تا سره پیچ اویلیبل دی خوب هغې کې دا چې کوم دی نو دوه درې خبرې زه اوس به وکړم چې کوم دی نو مارکیټ کې چې ټیک د زمیندار په ښې پیسې ګټي هغې ته چې کوم دی سیف په سواد کې هغې ریپلیس کړه خو سټیل په هغې کې مسلې دي هغې دپاره د سټور مسله ده د هغې دپاره ګریډنګ مسله ده د هغې دپاره د پروسیسینګ مسله ده دا ټول ایشوز چې کوم دی نو ته سال کې زمونږ که تاسو وګورئ نو فرام د ویلي بینک د لاس 10 کاله کې خو څه لږه ډېره ای ډي پي ښه شوې ده خو د هغې نه خو مخکې بالکل ای ډي پي به چې کوم دی نو 60-70 میلیون کې وه چې په هغې باندې ایون ته د زمیندار سره هېڅ خدمت نشي کولی نو بالکل پالیسي شته هغې پالیسي کې مطلب ډېرې ښې خبرې دي او که هغه امپلیمنټ شي نو زما خیال زموږ د صوبې او خاص کر په زراعتو باندې به ډېر ښه اثرات د هغې مرتب جی ډېره مننه کوو احمد سید صاحب ډایرکټر ریسرچ ته وخت راکړو او خپل قیمتي معلومات مو موږ سره شریک کړل ډاکټر صاحب طرف ته ورځو خو مثل شاه صاحب موږ سره ناست دي مثل شاه صاحب خبره دا کېږي اوس ډاکټر صاحب پروفیسر صاحب چې خبره کوي نو خلک خو وایي چې یاره دا خو پروفیسر صاحب دی او دا خدای خبر چې دی به څومره ګرانې خبرې کوي خو تاسو څه ګڼئ چې د عام خلکو سره ستاسو واسطه ده د عام خلکو سره ستاسو واسطه ده اوس دا خلک څنګه موټیویټ کول دي څنګه متحرک کول دي ځکه چې زموږ خلکو سره ګورئ اوس هم احساس نشته د دې خبر نو خلکو سره هم احساس نشته تاسو د پالیسو خبره وکړه جی ما د خپل کتاب کې لیکلي دي د 2015 کې تقریبا 28 محکمو ته ولیکل چې یاره دا کلایمټ چینج دی او دا د آفات را روان دي تاسو په دې موږ پلې دغه راکړئ چې یاره څه کول پکار دي په 28 محکمو کې صرف 2 محکمو جی پی ډي مې جی اور صرف جنګلاتو والا هغې په خپل دغه راولېږل باقي 26 محکمو دې باندې دغه دا دلچسپي ده چې دغه ځای کې دلچسپي نه پالیسي جوړولو کې دلچسپي نه یوازې ځنګلات خو نه دي که نه ځنګلات والا پکې ټیک پی ډي مې والا پکې واخیسته عیسا هغوی خو خپل دغه ورکړه خو 26 محکمو وې دا خو ټولې محکمې پکې انوال دي 26 محکمو پکې خپل هېڅ کردار ادا نه کړ د 200 ټیم یې ورکړو 2 کاله پکې تیر شو دا زموږ د حکومت د دلچسپو اثرات دي بل دا چې پالیسي زمونږ اسلام آباد نه هم جوړېږي اسلام آباد کې اول کال چې دی زمونږ وزیر خزانه هغې چې دی دې له بجټ کې چې څه ورکول 0.28% دا بجټ یې ورکړ حالانکې د اقوام متحدې د وینا مطابق چې پاکستان له 5% د جی ډي پي 5% ورکول پکار دي د 5% په ځای باندې 0.28% د انوایرمنټ لپاره دا بجټ او د انوایرمنټ لپاره وزیر خزانه ورکړ زموږ خو د ډاکټر صاحب زموږ په دلته کې د ماحولیاتو یو محکمه هم شته محکمه شته بیا په هغې کې جي د انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسي هم یو شته او د هغې کار څه دی هغه څومره کار کوي که موږ وګورو نو د تیرو 100 کالو نه پېښور دا د دنیا په هغه یعنی په ټاپ ښارونو کې راځي چې چېرته زیات ماحول آلوده دی اوس زموږ دغه ایجنسي څه کوي بیا په هغې کې چې کوم افسران ناست دي هغې څه کوي د هغې هېڅ کردار موږ ته نه ښکاري او بیا الله دې خیر وکړي د بي آر ټي په صورت کې چې دا وخت د پېښور کوم صورتحال دی هغه خو یو بیل دی او ډاکټر صاحب تاسو یو خو بار بار تاسو د لینډ یوز یو ټرم استعمال کړ نو یو خو لږ د دې راته وضاحت وکړئ دویم دا ده چې آیا څه قانون داسې شته چې یاره موږ د دې مخنیوي وکړو چې دا خلک راځي او بس دا هاوسینګ سکیم دی او بس او یو بلې خبرې ته احمد سید صاحب خطیره زموږ لینډ هولډرز چې دي واړه دي اوس زموږ دلته کې واړه دي نو بس خلک وایي مړه راشه یو کنال پکې کور جوړ کړه او بس سبا پکې دوکانونه واچوي او فصل هسې هم نه کېږي تاسو ته وایي چې زموږ ځمکه چې کوم دی هغه وړه ده نو میکانایزیشن طرف ته دلته مطلب جاګیرداري نظام نشته دی هغه شته خو هغه سټرکچر یا هغه پروفایل داسې دی چې هغه غر دی یا هغه دغه دی هغه ځمکه لکه هغې کې بیا تقسیمات شوي دي شاملات او داسې نه پکې راشي نو هغې کې هغه میکانایزیشن نشته څنګه چې پنجاب کې دی ټوله فلیټ ده او غټ غټ مربي دي نو هلته کې میکانایزیشن سره پروډکشن زیاتېږي زموږ چونکې مسله داسې ده چې دا کلایمیټ چینج
یو خبره وکړه، یو پیر صاحب یو بله خبره وکړه چې د دوه محکمو جواب راکړه. لږ دې کې لږ شانتې پرابلم مسله ده چې زموږ پالیسي دوه قسمه پالیسیانې، یو نیشنل لیول پالیسي، یو پروینشل. زه د پروینشل پالیسي خبره کوم چې 2000 کې د اګریکلچر پالیسي هم شته، فارسټ هم شته، بایوډایورسټي هم شته. خیبر پښتونخوا پالیسي لایف سټاک هم اوس جوړه شوه په 2018 کې، یو میاشت کېږي اوس پرنټډ راغه. نو پالیسیانې جوړېږي، پالیسیانې شته. 2014 کې اګریکلچر یونیورسټي یو کلایمیټ چینج سنټر جوړ کړو، او کلایمیټ چینج سنټر کې چې کوم دی زه د هغې اګریکلچر یونیورسټۍ طرف نه لومبی ډایرکټر وم، او موږ یو پروپوزل ولېږلو ګورنمنټ آف خیبر پښتونخوا هغې کې چې کوم دی اګریکلچر یونیورسټۍ کې احمد خیز صاحب هلته کې سی پی او موږ سره یې کومک وکړو. هغه پراجیکټ چې کوم دی اپروو شو، اے ډي پي نه وشو. په هغې کې موږ د 10 ډسټرکټ د خیبر پښتونخوا کلایمیټ چینج سروې وکړه د 2040 پورې. هغه ډاکومنټ اوس پرنټینګ کې پروت دی، نن سبا کې به راشي چې د 2040 کې به د دې ډسټرکټ سچویشن سی. تاسو ته ما وختي خبر وکړه 2040 کې به د خیبر پښتونخوا ډسټرکټ صورتحال دا به جی لږ وضاحت راته کوي، دا به راته جی وضاحت کوي. خو د بریک وخت او زما خواهش چې بریک نه وروسته راشو چې په دې باندې ټول کې اهم شی دی ډیټیل سره دا ډېر اهم دی. وختي مونږ خبره کوله چې دا موسمیاتی تبدیلی خبره کیږي، نو آیا مونږ خلک په دې باندې څنګه پوهیږو؟ ګرانو کتونکو ډېره مهمه خبره ده. ډاکټر صاحب به د خپل ریسرچ د خپل تحقیق هغه کرکس به مونږ ته ښیي، او دا به هم راته ښیي چې 2040 پورې به زموږ د صوبې څه صورتحال وي. تاسو مونږ سره اوسئ، دمه کوو، بیرته راځو. جی جی ګران کاتونکو بیا په خیر علی په پروګرام کې او ډاکټر صاحب پروفیسر ډاکټر اکمل صاحب خبره کوله چې 2040 پورې بعد د خیبر پښتونخوا صورتحال صحیح د ټول پاکستان خبره نه کوو، زموږ د خپل صوبې خبره کوو. زما خواهش و چې بریک نه وروسته چې ډاکټر صاحب راشي چې راته دا وجي. ډاکټر صاحب موږ یو سروې وکړه، یو سټډي وکړه د کلایمیټ چینج سنټر په حوالې سره. ډاکټر حنیف زموږ ډېر کامپیټنټ میټریالوجسټ دی، او د هغه په کراپ ماډلینګ په دې ماډلینګ باندې د فیوچر پریډکشن باندې د 2 سیزونو د باران او د ټمپریچر ایکسپرټیز دی. هغه ته موږ یو ټاسک ورکو چې ته موږ ته راشه او لږ شانتې په دې باندې بریفینګ راکړه. د هغه ډیټا موږ ته دا وایي چې کومه ډیټا هغه د 15 کالو کمپیوټر ته فیډ کړه او کوم سافټویر استعمالېږي سبا د 1960 نه تر 2010 پورې. هغې نه هغه چې کوم ماډل استعمال کړل او جنریټ کړل، نو هغه دا وایي چې 2005 نه 2015 پورې د خیبر پښتونخوا 1 ډیګري ټمپریچر وختو، 1 ډیګري وختو، او 2035 پورې به بل ډیګري نورم خیږي. دا 1 ډیګري چې خطه دی د دې اثرات دا دي چې زموږ ډېر داسې کراپس وو چې هغه ختم شو، فصلونه ختم شو. تاسو وګورئ هغه په مخ را روان دي، ختمېږي، اوزي لګیا دي سیستم نه. لکه اوربشې به خلکو کرلې، اوربشې ووتې. اوس اوربشې تاسو زموږ خو دا خیال دی چې د اوربشو ضرورت نشته، ځکه د خلکو د هغې دغه ختم شو، پیداوار ختم شو. زیات قیمتي دي اوربشو چې کوم دی هغه اوس دلته کې هغه پیداوار هغومره نه دی چې څومره پرې خرچه راځي، خلک یې اوباسي، سیستم نه وځي. بعض ځایونو کې بارانونو سیستم چې دی د باران سیستم هغه دا وایي چې اکتوبر، نومبر، دسمبر او جنوري کې به باران کمیږي هر کال. تر 2030 پورې به د دې کمی را رواني. دا به ځي داسې. فبروري ټمپریچر به تقریبا د باران به تقریبا برابري. مارچ، اپریل، مئی، جون، جولای، اګست او ستمبر پورې به بارونه زیاتېږي. نو د دې به څه اثرات کله پکار دی چې زیاتې نه هلته به کم شي، د دې به او چې کله نه دی پکار هلته به زیات شي. زموږ به ژمی چې کوم دی دا به ګرمیږي د باران د نه کېدو د وجې نه. زموږ اوړه چې کوم دی هغه به ټمپریچر به یې خیچي، خو د هغې به باران زیات پوي، نو د هغې به کولنس پوي، نو هغه به لږ مایلډي. نو دې سره به زموږ اوړه چې کوم دی ایکسپینډ شي، او زموږ ژمی به هم ایکسپینډ شي. نو که تاسو وګورئ چې پخوا زموږ 8 ویکس یا 10 ویکس سپرینګ او آټم اوس هغه راکو شو 4 او شپږو ته. او دا بس تفصیل به زه درکړم. 115 ډیز د ژمي دي، د ژمي 115 ډیز دي، دا راغلي 80 ده، 80 ډیز له، او دا 150 ډیز د ګرمۍ دي، دا چې 180 ته ورسېدي. جی ډاکټر صاحب هم د دغه حساب خبره موږ کوو. اوس په دې سره څه کېږي، پخوا به چې کوم دی موږ غنم کرل په اکتوبر کې، بیا لړل نومبر ته، اوس ورور دسمبر ته لړه. اوس دسمبر دا هغه موږ چې وایو موسمیاتی تبدیلی او کلایمیټ چینج، اوس چې دسمبر ته لړه هغه دا صورتحال دی. نو چې دسمبر ته لړه زموږ خو آلریډي تاسو ته ما وایي چې 1800، 1920، 2000 کې زموږ کېجي پر هکټیر زموږ چلیږي. لګیا دی د غنمو پیداوار د خیبر پښتونخوا د پاکستان د ایوریج نه زر کم دی 1000 کېجي، یعنې هغې 3900 کې چلیږي، زموږ 1900، 2000 کې چلیږي. نو آلریډي دلته کې چې څومره دا شرنګ کېږي دا سیزن ورته
کم سیزن چې کله فلاورنګ وشي په مارچ او بیا په مئی کې ته غنم هارویسټ کوې نو د دې دوه مسلې جوړېږي لګیا دي یو خو د هغې هغه د دانې د جوړېدو دپاره کم ټایم پکار دی چې موږ ورته ګرین فیلینګ پیریډ وایو په اګریکلچر کې هغه کم شو نو چې هغه یو ورځ کمیږي نو د پیداوار 4 کیجي پر کنال راغورځوي دا یو شی شو دویم دا چې که تاسو وګورئ چې کله موږ مئی کې غنم کټ کوو نو مئی کې سیلې او بارونه زیات شي دې سره دا بیمارۍ هم سیوا کېږي لګیا دي او لا جنګ هم کېږي نو هغې سره هم پیداوار کمیږي لګیا دی طوفان راشي سم دم غنم ولاړي او چې یو باران پیوشي په دې اپریل اینډ کې راوغورځوي دا ایشوز را روان دي غنم پیداوار چېرته کې کلایمیټ چینج افیکټ دا دی چې په دې ساوث کې خو پیداوار آلریډي کم و نورم کمیږي لګیا دی ولې اوس غنم خلک په کرکو کې په جنوري کې کري جی دسمبر او جنوري کې مخکې به خلکو په اکتوبر کې کرل دا 2 میاشتې ورته کمې شوې شوتل چې موږ به مخکې کرل په اکتوبر نومبر کې په مئی کې به ختم شو په اپریل کې به د دې فلاورنګ وشو اوس دا جون کې هم شین ولاړي ته که تاسو وګورئ چینجز نو دې سره څه چلو شو زموږ جوار ورسره ډیلی شو هلته هایبریډ دي نو هغې باندې اثر راځي نو زموږ ټول سیسټم چې کوم دی لګیا دی هغه دغه بیا ریویلیډیشن غواړي لکه ریویلیډیشن غواړي نوې وراټۍ به ورسره غواړي نوې سیسټم موږ الله راکړي دي جی په دې څلورو موسمو کې دا موږ اوس د سپرلي نه لاس وینځو محرومه کېږو الموسټ ختم شو داسې وخت به راشي چې میوې به ختمې شي خو موږ دې دپاره سوچ ونه کړو پهله ته ټرګل زما دا سوچ هم دی چې یاره زه خلکو ته یم چې ونې بوټي وکرئ ځکه چې دا اوبه هم پیدا شي لاندې اوبو سره اوبه هم پیدا شي بل اوزون هم چې دی هغه هم سفر نه شي نو دغه هم دا دی چې زموږ سپرلی ختمېږي میوې به ټولې ختمې شي اوس زه یو مثال در کوم ما سره د نصرۍ کې دي یو چمن هم دی په دې کې دي ما راتګیرانې ورته وایي ډېره ښایسته خوشبويي دې ورځو کې به دومره ښایسته خوشبويي وه بلکل جي په لاره به سړی روان ته لرې به پته لګېده سخت کال د هغې د خوشبویۍ نه موږ محروم یو دا د دې موسم اثرات جی ګرانو کتونکو د ماهرینو خبرې تاسو واورېدې او یقینا چې ډېر د یرې صورتحال دی او بیا په آخر کې پیر صاحب چې کومه خبره وکړه چې هغه نور څه خو یې څه کوي میوې هم ختمېږي اوس د خوشبویۍ نه محرومه کېږو او بیا ډاکټر صاحب چې د خپل کم مشترکه ریسرچ هغه موږ ته نتیجه وښوله چې که 2040 پورې صورتحال به ډېر خطرناک وي او بل دا ده چې د فصلونو ورځې ختمېږي او پیر صاحب پکې وایي چې د سپرلي نه لاس وینځلي کېږو ګرانو کتونکو زما یقین دی زه دا په دې پوه یم چې دا خبرې په یو پروګرام کې د دې احاطه موږ نشو کولی او یقینا چې مشرق ټي وي دا خپله ذمهواري ګڼي چې موږ به وخت په وخت دغسې پروګرامونه کوو چې موږ او تاسو په شریکه باندې په دې باندې اول ځان پوه کړو بیا د دې دپاره خپل کردار ادا کړو څنګه چې پیر صاحب ووایي او ډاکټر صاحب ووایي چې ونې کرل غواړي چې اوبه هم سیوا شي او د خپل ماحول موږ په خپله باندې بچ کړو ګرانو کتونکو دې له بل څوک نه راځي دا به موږ په خپله باندې کوو راځئ چې په شریکه باندې دې ته ملا وتړو د دې دپاره په میدان کې کار وکړو د دغه ماهرینو راهنمایي واخلو او د دغسې رضاکارو د هغې ملاتړ وکړو د هغې سره لاس وکړو اوس د پروګرام وخت ختم دی اجازت راکړئ د الله په امان